إن الصالبة الذرية الأزلية والمطلقة متساويتان فإن السلب لهم يخص من سلب الآخر وبالجملة يلزم مفاسد غير وجيدة. دا وی دغه جواب چې چا وکړ چې دغه ده حاجی تا جواب دا وکړ څنګه دا چې څنګه ده دا ماده مجد ماده ملوی دا په ذریعہ مطلقه کې قید د ثبوت ده طالبې کې قید د ثبوت ده سل پر قید نه سر نه مقید په ماده موجود سره نو دا اعتراض نه واريږي چې صالبه ما منی موجبه نه صالبه ماده موجبه نه موجبه وجود غواړي سر وجود نه غواړي ځکه دا ماده موجود چې په تعریف ته ذریعہ کې راغلی ده چې ذریعہ مطلقه ته وایي ثبوت ماده موجودي یا سر د محمول موضوع نه ماده موجود دلته دا ماده موجود سل پر قید نه ده ثبوت مسلوبه پر قید نو موجبه کې غواړي ثبوت پر قید طالبې کې هم ثبوت خوشته ده د ثبوت پر دا ماده موجود قید دا سل دا نه مقید په ماده موجود چې تعظیم کې دا دوی اعتراض راځي چې بیا صاحب امانه د موجبه نه موجبه وجود د موضوع غواړي سل مقید د وجود د موضوع او وجود د موضوع غواړي دا سوال نه واريږي پتا ذهن کې ولې چې کوم ویل چې دغه موجبه کې خو ایجاب مقید د وجود د موضوع سل نه مقید د وجود د موضوع سل کې دا چې کوم ثبوت مسلوبه ده دا ماده موجود دا د ثبوت قید ده اصل غواړي د پر ثبوت مقید سل نه مقید د وجود دا صالبه ماده موجبه نه موجبه وجود غواړي صالبه نه غواړي دا سوال دغه دا بل سوال دغه چې لا شامل کای به انسان به ضرورت ادا صالبه بنې صادقه ځکه چې ماده وجود باندې مقید ده متریز وایي چې ذریعہ مطلقه کې ثبوت مقید ده په ماده وجود اصالبه ذریعہ کې سل مقید ده په ماده وجود او سل وجود غواړي او ثبوت وجود غواړي لا شامل کای به انسان به ضرورت نه صادق ځکه انکا پر وجود نشته اصل خو مقید ده په وجود دا صالبه غلطه ده انکیز غلط ده چې ممکنه خاصه ممکنه عمله چې بعضون کا انسانون بیر امکان الهام دا غلطه ده ځکه هغه موجبه ده موجبه وجود غواړي نو لا شامل کای به انسان به ضرورت دا غلطه معنا په ټیک ته چې انکا انسان نه ده دا غلطه کړی ده چې لا شامل کای به انسان به ضرورت ځکه چې ماده موجود سر پر قید کې او سر به د وجود نه راځي انکا پر وجود نشته کنه لا شامل کای به انسان به ضرورت دا غلط نکیدی چې ممکنه ما چې بعضون کا انسان بیر امکان دا غلط ځکه خدا موجبه او موجبه وجود غواړي د پر وجود نشته ولازم سره ارتفاع نه کیږي دا اعتراضونه ختم چې دا څنګه ده موجبه کې ثبوت پر وجود قید ده وجود د موضوع سب کې سر پر نه ده قید سب کې کوم ثبوت پروت ځکه صالبې کې ثبوت مسلوبه یې کړ او ثبوت پر دا ماده موجود قید ده اصل وارد د په ثبوت سر په قرآن نه مقید دا اوس دوړې ځل نه ختم صالبه امر په موجبه نه ځکه موجبه وجود د موضوع غواړي سر په نه مقید په وجود د موضوع بلکې صالبې کې کوم ثبوت ده هغه مقید د وجود د موضوع سر مطلق ده دا صالبه امر ده په دې وجود د موضوع صادقي په دې ځان د موضوع صادقي کې نه موجبه نه صالبه امر شو دا اعتراض ختم دا اعتراض ختم چې لا شامل کای به انسان به ضرورت دي کې ارتفاع نه کیږي ځکه صالبان د صادقه موجبه د ممکنانه د صادقه ولې د صادقه لا شامل کای به انسان به ضرورت د صالبه د صادقه راکړه چون کا انسان نه اکه وجود د موضوع نه دی کنه ځکه ماده موجود غسل فرق نه ده چې سل وجود د موضوع غواړي نه غواړي دا غسل کې ثبوت هغه فرق ده دا معنی ده ثبوت انسانوں کا لرا ثبوت انسانوں کا لرا جو پر ذات کے ان کا موجود ہوئی نشتان والے ضروری ہے دا نشتا مطلق تھا آنه مقید ماده موجود بس راځه
نو صالبا ما دا واجب نه الله شاملون کای د انسان بزرگ کې استفاء نه کیږي نه دا صالبا صادق ده چې الله شاملون کای د انسان بزرگ نه وجود نه دی کنه څنګه فلنه مو کای وجود دی موضوع او ثبوت برکت ده معنی دا ده कि सबूत की इंसान उनका लारा चौपर की जात के उनका मौजूद भी धैर्य राइजा अफसर हो लगे नक्स्तान वाला जरूरी है बस सब पर हुकायत न लगूगी जिसे मौजूद नहीं कर दा मजलिस से खिलाफ उस पर दे बानी इतराज है कि वो युक्त लमा कालू इन सारे पत्तर जरूरियत नजरिया वलमुतलका मुतसावियतान दा उस बोरा दो मेरी थी हाँ जी दो दान से मसाला करे कि ज़रिया मुतलक है तो मुजिबा दा आम दा अब मुजिबा ज़रिया खास है ज़रिया ज़रिया दा दो निस्बत बयान करे कि मुजिबा ज़रिया मुतलका या दा आम मुजिबा ज़रिया मुतलक है तो वही कि सबूत ज़रूरी मादामल वजूद هذا موجب الذرية مطلقة كل إنسان حيوان भी ज़रूर ما दाम ذات الموضوع موجود है हर इंसान حيوان भी ज़रूर है चौपर से ذات इंसान मौजूद है दा ज़रिया मुतलका मोजिब है यानी सबूत ज़रूरी था حيوان इंसान था चौपर से ذات इंसान मौजूद है अयवा ज़रिया ज़रिया का तो मोजिबा कि सबूत के महमूल मौजूद तो ज़रूरी अज़ला ना बदन उठोल औकात से अज़ला बदन لكن كل عقل فعال موجود بالضرورة أزلا أبدا فرق لفعال العقل الفعال موجود بالضرورة أزلا أبدا يا كل عقل موجود بالضرورة أزلا أبدا فرق كلا شكلنا دي كان فرق الموجود ده بالضرورة فرق الفلاسفة أزلا أبدا كل أوقات أزلا أبدا كذا هو زليات دي ده هو جبتنا صادق بالاستراحة دي هو جبتنا سري على كذا لزوم ده وخود ازلیا بدی دی ادم سابقان نه ادم لاحقان نه وجه ترا سره تلازم نکا وجه ترا ازل کې دو دي بس راته دو باندې ادم نه لري ځکه ادم کا په دور دی که ادم په وجه ترا لري ځکه ادم دی عامل متلازم دا ادم دی متلازم اخر ده چې یو متلازم باندې ادم دی بل به ختمي کیږي وجه ترا باندې ادم نه لري نو په دو نه لري نه ادم سابق کبه نه ادم لاحق کبه نو دو الدليل بس دو غير منطقان في موجبه ذريعه مطلقه دام مطلقه او موجبه ذريعه خاصه مطلقه دا فیصله دا مساله ده اوس څنګه دا خاصه عام ده چې ذريعه خاصه ده ذريعه مطلقه عام ده ولې ځکه چې ضرورت دي ازلنا بدن البته ضرورت دي ما دام ذات الموضوع موجود ده چې چیرته ازلیه صادق کوي یعنی چیرته ضرورت وي ازلنا بدن د کدی مثال کې چې کل عقل موجود به ضرورت ازلنا بدن چیرته چې ضرورت یې ازلنا بدن البته ضرورت مطلقه صادق کوي البته ضرورت دي ما دام ذات الموضوع موجود ده ولې ځکه د ذات موضوع بخالی نه یا ازلیات نه مګر وسایل ذات موضوع ذریعہ نہیں تکاغو کول اب ہم ٹھیک ہے موجبہ ذریعہ صادق ہے ثبوت زننا بدن رہا ہے ثبوت مادام ذات الموضوع موجود ہے سنم رہا ہے کنا لیکن وجود موضوع خو ذریعہ تو نہ ایک ثبوت زننا بدن رہا ہے ذات ذریعہ ہے دیکھو ثبوت مادام ذات الموضوع موجود ہے سنم رہا ہے لیکن وجود موضوع ذریعہ تو نہ بیا چې ذریعہ صادق ہے موجبہ ذریعہ صادق موجبہ ذریعہ مطلقہ صادق ہے یا وہ موضوع موجودی ذریعہ مطلق ہے حدیث لیکن انسان بیا چې موجبہ ذریعہ صادق ہے ذریعہ مطلقہ صادق ہے ولې لیکن چې موجبہ ذریعہ صادق ہے معنا دا چې ثبوت موضوع تفصیل اثر نه بدل بیا ذریعہ مطلقہ صادق ہے ولې اگر ذریعہ مطلق موجبہ وجود موضوع حدیث سره کې انسان بیا صادق ہے ولې د اوقات کې وجود موضوع دا بعض اوقات کې ازله بدل اوقات کې وجود موضوع چې موضوع حدیث ہے بعض اوقات کې ازله بدل
कि बाद औकात क्या ज़रा बस इससे ज़रिया सारी का करना ज़रिया मुतलका सारी का करना ज़रिया खास है क्या ज़रिया भी ज़रिया मुतलका वही क्योंकि क्या ज़रिया ही सुबुत महमूद ज़राना बदन नमुजिबा ज़रिया भाई सुबुत महमूद मादाम वजूद भी वाले का मौजूद ज़रिया तो नहीं लका उकूल तो खुद में क्या ज़रन सुबुत रहा है तो औकात की वजूद मौजूद की सुबुत रहा है तो वजूद मौजूद हाँ ज़रिया तो न लगे हाँ ज़रिया तो न लगे उकूल सुबुत ज़रना बातन रहा है तो सुबुत कुतोर औकात की वजूद मौजूद के रहा है अगर मौजूद हाजिर से ही लगा इंसान यह औकात की वजूद मौजूद बाज़ औकात के ज़रा बदली लेकिन इंसान वजूद मौजूद हाजिर था औकात की वजूद इंसान बाज़ औकात के ज़रा बदली मैं क्या ज़रिया शादी का हुआ मैं मुझे ब्याह शादी का मैं ज़रिया खास मुतलक मुझे ज़रिया आम मुतलक जा मंतिक्यान हुई थी उस मंतिक्यान को फिर ब्याह دا عام مجلس چې ذریعہ خاص ته ذریعہ مطلقه عامه ده دا په یو طرف نه دی چې ذریعہ وي ذریعہ مطلقه راغله چې چېرته ذریعہ وي ذریعہ مطلقه راغله دا دوه طریقې موجود اصل نشته داسې نه ده چې وجودیه ذریعہ مطلقه وي بیا د ذریعہ وي داسې نه ده چې ذریعہ مطلقه وي بیا د ذریعہ وي ولې ځکه جایز ده چې موضوع حدیثي چې موضوع حدیث وا نو په ټول اوقاتو کې ځله بس څه نه راځي نو موجوده ذریعہ مطلقه صادق کړو ثبوت موجود تذری چې ماده موجود ذات موضوع موجوده ده ذریعہ مطلقه صادق کړه ذریعہ نه ده صادق ولې نه ده صادق ذریعہ مطلقه صادق کړه ذریعہ نه ده صادق ځکه ذریعہ په فاصله کې چې په اوقات کې عدم الموضوع یو ذریعہ مطلقه صادق کوي په اوقات کې عدم د موضوع یو ذریعہ مطلقه صادق کوي بیا به ذریعہ صادق کوي او په اوقات کې عدم د موضوع څخه ذریعہ مطلقه نه صادق کوي وإلا لازم تصدق چې دا به د وجود د موضوع په طالبات کې دا نه چې ذریعہ مطلقه وي بیا به ذریعہ وي ځکه کله ذریعہ مطلقه وجود د موضوع حادث وي یا ذریعہ مطلقه شته ذریعہ نشته ذریعہ خو پکې راځي چې دا موضوع د محمود ثابتي حالت کې وجود د موضوع کې هم حالت کې عدم د موضوع کې هم بیا به ذریعہ وي بیا به ذریعہ په حالت کې عدم خو محمود نه ثابت وإلا لازم بس يثبت کې محمود بیا د وجود د موضوع اثبت کې جواب بیا د وجود د موضوع وتالي باطل لہذا ذریعہ مطلقه مفاسد ثابتي محمود موضوع ثابتي ما دام ذات الموضوع موجود ہے موضوع حدیث ہے اس موضوع حدیث ہے ذریعہ کے تصادق ہے ذریعہ کو پس کر دیجیے کہ محمول موضوع سے حالت کے عدم کیوں ثابت کیا حالت کے وجود کیوں کیا پس آزاد بدی کہ وجود عدم دوڑ رہا ہے آزاد بدی کہ حالت کے وجود کے ثابت کی حالت کے عدم کے ثابت یا ذریعہ ثابت ہے حالت کے عدم کے ہونے ثابت وہی لازم بس شرک کو مجھے بے وجود کے موضوع ہے اور طالبات ہے ذریعہ مطلق رالا ذریعہ نه رالا پته ولګیده چې ذریعہ خاص مطلق تا یا ذریعہ وی ذریعہ مطلق وي ذریعہ مطلق عام مطلق ذریعہ مطلق شرع ذریعہ نه چې موضوع حدیث تا ذریعہ مطلق رالا ذریعہ نه ده ذریعہ په فصل راځي چې موضوع د محمود ثابت په حالت کې وجود کې حالت کې عدم دوړ کې بیا به ځله بد جوړي په حالت کې عدم ته محمود نه ثابت وإلا شرك موجود في بيد وجود موضوع لا جو الطالبات ذریعہ مطلق رالا ذریعہ نه تا پته ولګیده ذریعہ مطلق عام مطلق تا ذریعہ خاص مطلق تا دا وڅوا اوس دا ولا مثلا ډیره ګرانه ده ځکه ته خدا څه ولګي چې ته وایې چې مجبوري کې ولا ماده موجود ثبوت کړه خو صالح دې کې ثبوت کړه دا ثبوت د موجبه وال ایجاب سره دغه پر دا ماده موجود کړه موجبه کې دا ثبوت کو صالح دې کې تا هم ثبوت پر دا ماده موجود کړه چې هغه وجود پر کړه موجبه کې وجود پر ایجاب کړه دا ماده موجود ایجاب پر کړه
اصالبه کوم ثبوت مسلوبه پر قید اصل لفاظ په وارد ده بیا خو ګوره دا صالبه څه ده دا اصل دی ایجاب اصلا اوس ویلي چې موجبه ذریعه مطلقه عامه ده ذریعه خاصه ده نو صالبه موجبه مطلقه صالبه ذریعه مطلقه دا اصل دی عام شي ځکه چې دا ماده موجود د ثبوت سره ولګېده اصل لپاسه په وارد ده څه داسې وایي چې موجبه کې ثبوت پر ماده مقید ده صالبه کې ثبوت پر قید ده اصل پر نه ده قید نو دا اصل په د ایجاب مقید وارد په ماده موجود سره هغه ایجاب دغه موجبه ول ایجاب ده هغه ضروري متکی کې کوم ایجاب ده هغه ده هم قید په ماده موجود ده اصل د دې ایجاب را فرض لکه اصل پر ماده موجود قید ده نو اصل د دې ایجاب مقیده را فرض هم موجبه و عام و ازلیه خاصه و اصل دی عام د اصل دی خاص نه نو صالبه ذریعه مطلقه عامه شو صالبه ذریعه خاصه شو فبين صالبتهما صالبتين دي چې صالبه ذریعه مطلقه ده صالبه ذریعه ده بیا مخصوص مطلق ده صالبه ذریعه مطلقه عامه صالبه ذریعه خاصه حالانکه قالو دې منځ کې ویل دي صالبتان کې مساوات ده صالبه ذریعه مطلقه صالبه ذریعه دواړه مساوي دي حضرت مساوات ختم کړ دا اټکال وجه ختم کړ څه وایي چې ما دا موجود کوم موجبات کې خو قید دی وجود ده اصالبه ذریعه کې هم قید دی وجود ده اصل وارد ده په دې ایجاب مقید ادا موجبه ذریعه مطلقه ده دی باندې فل وارد ده په صالبه کې ادا موجبه ذریعه مطلقه عامه و ازلیه خاصه مخکې مو ویل نو صالبه ذریعه مطلقه کې فل دی عام را ولی سب منو شو مقید وجود بلکې دا ماده موجود په ثبوت کړه فل لپاره په وارد ده نو صالبه ذریعه مطلقه کې فل دی عام شو چې ذریعه مطلقه و صالبه ذریعه کې فل دی خاص قاعده دا ده چې فل دی عام خاص دی فل دی عام صالبه ذریعه مطلقه خاصه کو صالبه ذریعه عام شو حالانکه منطقيان وايي هما متساویتان صالبه ذریعه مطلقه صالبه ذریعه دواړه مساوي دي څنګه مساوي دي هغه ولې څه وایي ګوره دې کوي ويذكر ما قال باطل شاوه چې دوی ویلي منطقيان چې ویلي ان صالبه ذریعه الذریعه والمطلقه متساویتان صالبه ذریعه مطلقه صالبه ذریعه دواړه مساوي دي اوس په دا باطل شي ولې فإن صلب العام يخص من صلب الخاص صلب عام چې صالبه ذریعه مطلقه ده اخص من صلب الخاص دا خاص صلب خاص نه چې ذریعه ده ځکه ذریعه موجبه خاصه و او موجبه ذریعه مطلقه عام و په صالبه ذریعه مطلقه کې صلب عام شو صالبه ذریعه کې صلب خاص شو صلب خاص عام دي صلب خاص نو دې کې مطلق نه ده فإن صلب العام صلب عام چې هغه عام شو ته د موجبه ذریعه ول ایجاب ده دا خو عام ده لکه موجبه عام او ذریعه مطلقه ذریعه موجبه خاصه و نو صلب موجبه ذریعه مطلقه صلب عام شو الصلب ذریعه صلب خاص او فإن صلب العام يقص من صلب الخاص الصلب عام خاص صلب خاص نه حالانکه دا باطل ده لکه منطقيان ویلي چې هما متساویتان صالبه ذریعه مطلقه صالبه ذریعه دواړه مساوي دي اوس مساوات خبر دا سال وجه راته سال وجه ولې وي ځکه ته وایې چې مدام الوجود دا موجبه کې ایجاب پر قید ده صالبه کې ایجاب مسلوبه پر قید ده نو سال نه ده مقید سال وارد ده په ایجاب مقید او موجبه ذریعه مطلقه عامه و او موجبه ذریعه خاصه و نو سال په ذریعه مطلقه کې سال دی عام شو او په صالبه ذریعه کې سال دی خاص اصل دی عام عامل سال دی خاص سال دی عام خاص دی سال دی عام نو چې مطلق دې بتراله حالانکه منطقيان وایي چې صالبه ذریعه مطلقه صالبه ذریعه متساویتان وڅنګه متساویتان دا بیا وایي وبالجمله يلزم مفاسد غير واجده خلاصه دا ډېر مفاسد راغلي بې شمېره لا تفعل المتدرج فکرمن باندې پټ نه دي دا مجلس دی پوهه ده
सगे था